بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې به انشاءالله دا خبره کوو چې چا ګناهونه زیات دي الله هغې معاف کوي که نه معاف کوي. زما هغو عزتمندو د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې الله تعالی فرمایي ای بني آدمه که ستا ګناهونه د اسمان اوچتوالي ته ورسي او ستا ګناهونه نه ځمکه ډکه شي او ته بیا ما ته توبه وباسې او زما نه بخښنه غواړې چې یا الله ما معاف کړي او د دې امید ساتې زمانه او ما سره شریک نه جوړئ، نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه به تعالی ګناهونه معاف کومه، ستا د ګناهونو مالې هېڅ پروا نشته، زه به تعالی بخښنه کومه، خو په شرط د دې چې موږ توبه وباسو او صحیح توبه وباسو. دا نه چې یاره زه دا ګناه اوس مې پرېښوده او توبه وباسم او بیا مې زړه کې دی چې یاره سبا بیا نه نه داسې نه، بلکل په سچ سره به توبه وباسي. په دې وجه علما کرامو د توبې لپاره یو 3 شرایط لیکلي دي. نو مونږ چې په هغه عمل کې راولو انشاءالله الله به زموږ ګناهونه معاف کړي، ځکه چې الله تعالی وایي چې تاسو ما نه وغواړئ زه چې کوم دی نه در کول یم، ما نه توبه وباسئ زه له توبه قبلومه او الله بخشش والا دی، غفور رحیم ذات دی، خامخا به الله بخښنه کوي او په شرط دی چې مونږ صحیح کار وکړو او صحیح توبه وباسو. یو دا چې مونږ د یو ګناه نه توبه وباسو نو په دې باندې پښیمان شو چې دا مې څه غلط کار کړی دی، او دویم دا چې ښه په سجه سره توبه وباسو چې لکه دا ګناه ما کړی یا الله زه به ما له معافي وکړي، او دریم دا چې آینده به دا ګناه نه کوو، په دا به زړه کې ښه کلکه اراده وکړي چې آینده به زه دا ګناه نه کوم. خیال مې دی نو الله به مونږ بیا خامخا بخښنه کوي. یو ډېر ګناهګارو او یو کم 100 قتلونه یې کړي وو، نو چا نه تپوس وکړه چې الله ما وبخښي که نه، ولې نه الله دې نه بخښي، هغه یې هم قتل کړو، 100 قتلونه شو. او د توبې دپاره روان و چې زه توبه وباسم، ما چا ورله وي یو ځای کې ډېر لوی عالم دلته کې لاړ شي هغه نه معلومات وکړه، د هغه په روان شو په لار کې ورله مرګ راغی. چې کله دله په لار کې مرګ راغو نو اوس د جهنم فرشتې راغی چې مونږ یې بوځو جهنم ته، جنت والا راغی چې مونږ هغه چې کوم دی جنت ته بوځو. نو الله تعالی ورله وي چې تاسو پیمایش وکړئ چې کوم ته نږدې دي نو هغه خلک یې بوځئ. نو الله تعالی د جنت والا کسانو د ځمکه چې کوم دی را نږدې که دی ورله منځ کې هغه د هغې والا ختم کړو را نږدې که او چې هغې پیمایش وکړو نو هغه جنت ورته نږدې وه. الله تعالی چې کوم دی هغه کس جنت ته چې کوم دی داخل کړو، جنت ته یې بوتلو. نو ګوره الله تعالی په موږ باندې څومره رحم کوي، څومره کرم کوي، څومره سره احسان کوي. نو موږ ته پکار ده چې الله حکمونه ومنو، د الله تعالی چې کوم دی د حکم تابعداري وکړو، انشاءالله موږ په دنیا کې هم کامیاب یو، آخرت کې هم کامیاب یو. انسان د ګناه ته خامخا کېږي خو د ګناه نه توبه وباسو، الله موږ کامیابېږو.